باقي د ادارو خلاف ما داسې خبره نه ده کړې، خو د پیغمبر خلاف چې څو خبرې کوي، د ناموس رسالت خلاف چې څو خبرې کوي، د قرآن د حدیث خلاف چې څو خبرې کوي، د علماو په شان کې ګستاخی کوي او ګډ وډ مولانا بجلیګر صاحب هغې کلیپونه راغستل او ټیک ټاک کول. اگر چې یو نډر او بهادر عالم تیر شوی دی او په هر پلیټ فارم باندې هغه د دین خدمت کړي، د اسلام دفاع یې کړې ده، د هغه په شانتي یو عالم هغه دی ماپ نه کړ. زما ټیک ټاک یې جوړ کړي، نور اکثر ګڼ شمېر علما د هغې ټیک ټاک یې جوړ کړي. نو چې دا کم خلک د علماو توهین کوي او د علماو خلاف یو قسم قدم یې اوچت کړي، دا هتکړې هغه چاله پکار دی چې د چا پاکستان کې خیبر پختونخوا کې مشهور شوي په 007 باندې دي چې د هغې مور کمې خبرې کړي یا هغې خپله کمې لوري کمې خبرې کړي دي چې هغې د پښتو نوم بدنام کړ، د پښتو کلچر بیان کړ، د پښتنو د حیا جنازې اوښکله او داسې انداز کې د بې حیا انداز اختیارول، دا اوسه پورې په دې وخت کې چا هم داسې قدم نه دی اوچت کړي. هغه خلکو دپاره حوالات هم نشته، هغه خلکو دپاره جیل هم نشته، هغه خلکو دپاره قید هم نشته. زه د انتظامي مذمت کوم په دې خبره باندې.